نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق الله العظيم سورة فرقان نلسم پارا یوشپیتم نمبر آیت مقرقو کید اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیان شو اس پدیرو کو کہ ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیانی پدیرو کو کہ اول دا اللہ پاک دا وحدانیت و دلائل بیانی او داغین بعد پدیرو کی دا مومنانو نیکانو خلقو دولس صفات بیانی او بیا دا مومنانو دا دولس صفات نبات دا دی مومنانو نتیجہ جنت بیانی او دا سورت کا آخرانی آیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مشرکان سرا دا اللہ پاک پیغام شریک اول ذکر کی دا ٹورن اول دا اللہ پاک دا وحدانیت دلائل اللہ پاک فرمائی چپ اسمانوں نے کی میں برجن پیدا کری دولس برجن دی یہ فانانو چی دی میاشتل دا کم نمون اخو دیری دا دا اسمان دا دولس برجن نمون دی حمل دی ثور جوزا سرطان اسد سنبلا میزان عقرب قوس جدی دلوا او حوت دا دولس برجن دی اسمانون کی او افغانانو دی میاشتل دا دولس نمونا قدق حوالے سری خود او بیا اللہ پاک پر اسمان کی یو پلقیدن کی دیوا چه دور دی اغی پیدا کر طول دنیا ترنا ورکی نخرابی گیو نپکی بجلے و چارج ختمی او دشپی دا پارے درنا انتظام کو دا مزیدار اس حکمے چه خیستا رنا ورکی یا اللہ پاک شپا او رز یو کل پسیر آولی خب ترتیب سر روان دی دام دا اللہ دا یوالی نخدا چه دا دنیا دا پیدایش نتردی وقت پوری در وز او دا شبیق پل منس کی چرتم گٹوڑی ندر آگل دا نظام دا اللہ دی یا دا مومنان و نیکان و خلق و صفات اولنی صفت دا نیک انسان دا ذکر کی چه پزمک باندی و پا حاجزے باندی گرزی تکبر کی او نشک بن گرزی ویم ککل دی سر ددید طبیعت نا خلاف خبری نابو یا خلق کئی ندیب و سر صرف سلام کئی او غی سر بقسی نکی او دریم دی بدشپیر اللہ پاک عبادت کی نیک انسان سلورم دی بد اللہ پاک نا دعاگان واری چھ اللہ دا جہنم دا عذاب نا میں او ساتا زکدا جہنم دیر بد جیل انزم دعا انزم صفت دنیک انسان چلی پخبل اہل و عیال باند خرچہ گئی نب شمتوب گئی او نب دمر خرچہ گئی چھ عرص ختم کی اعتدال او میان روی سر بخرچہ گئی او شپگم دا اللہ پاک سر بسوک شریک نجوڑی دا یو اللہ عبادت بکی او اوم بی گناہ بسوک نقتل گئی دا مسلمان مرگ پدری طریقو روا کی گی یو شادی شدہ زناکار بصورت رجم او یو مسلمان بالمسلمان قصدن قتل کی نو بصورت قصاص کی او دریم یو مسلمان مرتد شو نو بصورت ارتداد کی دی درو صورتن علاوہ دا مسلمان مرگ روان ندی دی بی گناہ مڑیم نکی اتم صفت کی بزنا نکی زنا کول دا دا نیک انسان کار ندی نن سبا زناگان سمر زیادی داغی بنیادی وجداد چی نکاحونا گران دی نو زناگان آسان کل نکاح آسان شا زنا بگران شا نن زنا آسان
او نکاحونو رواجونو دومره ارسیز ګډ وډ کو چې ډېر خلک د نکاح نه رسو وختي مې یو پیغام کړو زمون پاکستان کې تقریبا 4 کروڑ خلک داسې دي چې د واده په انتظار دي په اسباب نه لري 4 کروڑ خلک عمرونه په تیریږي د واده اسباب نه لري بغیر واده پاتې شي دا ولی یو د وطن حالات او بل زموږ د مسلمانانو بے ځایه رواجونو هر څه ګډ وډ نه هم صفت د نیکانو انسانانو دا چې دی به د دروغو ګواهي نه ورکوي او لسم صفت د ګناه په ځای کې تیریږي هغې کې به چا سره شاملېږي نه د ګناه په ځای کې تیرېده غلی به تیر شي ګناه کې به چا سره شاملېږي او یو لسم صفت که دته د الله په دین باندې نصیحت ملو شروع دوی به اوري او عمل به پې کوي د الله دین پیغام چې کوم ورته ورسېدو دوی به واوري او عمل به پې کوي او دولسم صفت دی بد الله پاک نا د نیک اولاد او د خو بیانو د پاره دعاګانې چې دا نیک عمل چا کوي الله پاک فرمایي دی لبزو په جنت کې اعلی اوچت بالا خاني ورکو او یا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي د مکه مشرکان ته وایا چې تاسو د الله تکذیب کړی اوس که تاسو جهنم کې ډېر چغې وهئ الله پاک تاسو په دې چغو باندې پروا نه راځي تاسو شرک کړی دي کفر مو کړی دي تاسو په خپل ځان له عذاب لازم کړی دي نو تاسو په چغو وهلو باندې ضرورت نشته نو فرمایي تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت ناک اللہ پاک آغازات چه گرزولی دی پاسمان کی برجنا وجعل فیها سراجن گرزولی دی پاسمان کی دیوا نور وقمرا منیر اسبگمیر و خانا رنا ورکمون کی وهو الذي جعل الليل والنهار او دا اللہ پاک آغازات تی چه گرزولی دشپ اورز خلفتن یو بالپسی لمن دا اچا دا پارا دا نصیحتو ندی ارادہ چید ارادہ لیت ایت ذکر چیدی نصیحت حاصل کی او اراد شکر یا ارادہ لرید شکر ادا کول وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا او بندگان دا رحمان ذات اغا خلق دی نیکان چگرزی بزمک پا عاجزی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او چې بحث کوي د دې سر جاهلان دې بوته سلام کوي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما او دې بدشب عبادت کې خپل لمت د سجده او د قیام په دوران کې والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم او خلق دې چې دی وو اے رب زمون نواړه عذاب د جهنم ان عذابها کان غراما بیشک عذاب د جهنم دا هلاکون کې ان ساعت مستقرا ومقاما یقینا دا جهنم ډیر بځه د قرار او د اوسېدو دي والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا او خلق دي چې خرچ کې په خپل حال او عیال زیاته هم نه کوي کمی بم نه کوي وکانه بین ذلک قواما او دی بوی په ما بین د دې کې په اعتدال درمیان روان والذین لا يدعون مع الله اله اخر او مومنان نیکان خلق دي چې عبادت کوي د الله پاک سره د نور خدایان ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او دی بن قتل کی نفس نه چې الله پاک حرام ګرځولي قتل داغي مگر پاک باندې ولا يزنون نیکان خلق غدي چې زنا بنکي ومن يفعل ذلك يلقى اثاما او چا چې وکړ دا کارونه دی ملاقات کی دا سخت عذاب ورسره يضاعف له العذاب يوم القيامه زیات ولي وشید د پر عذاب ورځ د قیامت ويخلد فيه مهانا دیو پر جهنم کې همیشه د پر ذلیل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا مگر چا چې توبه وستو عمل او عمل د نیکي اولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات فذا کسان دي چې الله پاک بدل کې ورکی د دې د ګناونو په بدل کې نیکي وکان الله غفورا رحیما او د الله پاک بخون کې مهربان ومن تاب وعمل صالحا او چا چې توبه وستو عمل او د نیکي فإنه يتوب الى الله متابا بس یقینا دی ورجو کوي الله پاک ته ورجو کول سره والذین لا یشهدون الزور وکسان دي نیکان چې گواہی بنور کوي ته دروغ
واذا مروا باللغو مروا کراما اور کله چې دي تیریږي د ګناه په ځای باندې بدلیږي په عزت سره الذين اذا ذكروا بآيات ربهم اور هغه خلک دي چې دي نصیحت شي آیاتونو د خپل رب باندې لم يخروا عليها صما وعميانا ابن پریوزی باغی باندې کاڼه وړاندې ورکې نصیحت په قبل والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا او هغه خلک دي چې دی به وایي اے رب زمونږ تراکه مونږ زمونږ د بیبیانو نه و ذریاتنا زمونږ اولادنا قرة اعین یخوال دسترګو وجعلنا للمتقین اماما موږ ګرځوا د متقیانو پیشوایان اولئک دا کسان دي چې دی یجزون الغرفة دې ته بدل کې ورکول شي د جنت بالا خانه بما صبروا په سبب د دوی د صبر ويلقون فيها تحیه وسلاما او دې سره ملاقات کول شي د فرشتو په دې جنت کې تحیه په دعاګانو باندې وسلامونو په سلامونو باندې خالدین فیها دی همیشي په دې جنت کې حسنت مستقر و مقاما ډېر خسته زید قرار او د قدرتو د پاتې کېدو قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام ما یعبو بكم ربی سپروا کوي پتا سو باندې زما رب لولا دعاکم کچرنی وستاسو دا چغو استاسو دا بلنا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فتحقیق رتا سو په دنیا کې تکذیب کړو سرد چې عمر سیږي تاسو ته لازمي دن کې عذاب پتا سو پوره واخذ